کله چې اودس وکړو نو لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن مسلمان په ښکلي ښایسته انداز کې او په ښه شان سره اودس وکړو او د اودس نه پسې دا دعا وویله نو وایي د جنت 8 واړه دروازې به د دپاره خلاصې شي، په کومه دروازه چې خوښې جنت ته دې ور داخل شي. دا زما او ستا د خوږ پیغمبر وینا ده. په خبره پوهېږئ که نه؟ دا ګوره څه معمولي خبرې نه دي. دا حدیث چې کله زما د نظر نه تیر شو او ډېرې ورځې وشو چې ما دا حدیث لیدلی و، زما د نظر نه تیر شوی و، وخت مې نه شو پیدا کولی. ما ویل چې کله به زه دا د خپلو کتونکو مینوالو سره شیر کوم. زما عادت دا دی چې کومه خبره راته مخې ته راشي د رسول الله مبارک د حدیث مطابق اول خپله زده کمه، خپله یاده کمه او بیا د الله نه دا دعا کوم چې الله په دې باندې ماته د عمل توفیق را نصیب کړي. نو اول کوشش کوم مات ګوډ خپله بیا عمل شروع کوم، د هغې نه پس بیا زه راځم تاسو ته بیانوم. نو داسې ضعیف او بیکاره خبرې به انشاءالله العظیم نه مې بیان کړي دي او نه به مخکې بیان کمه. لکه نن سبا خلک دی الله دې معافي وکړي، بس کینی موبایل راواخلي او بس وایي دا وظیفه وکړي، دا به وشي او دا به وشي او دا به وشي، هېڅ سم والله که کېږي. صرف د خپلې ویډیو د وایرل کولو غم دی ورسره او په سوشل میډیا باندې دغه عارضي شهرت او د 100 روپو دپاره داسې خبرې کوي چې والله نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته او نه چېرته کې یو مستند عالم هغه خبره بیان کړي. وایي دا وظیفه وکړه په دومره ورځو کې به دې دا بیماري ختمه شي، دا وظیفه وکړه په جیب کې به دې دومره روپۍ راشي او دا وظیفه وکړه دا به وشي او دا هېڅ سم والله که کېږي خپل وخت مه ضایع کوئ. دغسې خلکو نه ځان ساتئ، هغه څه اورئ کوم چې په قرآن او په حدیث کې او د یو مستند عالم نه موږ تاسو سره رسېدلي. نو دا